अस्सलाम वालेकुम। دا نن چې کوم دی لیکچر دی دا پارت 3 دی د ایگزام اکویلیبرم کنډیشن اف اکویلیبرم چې کوم ایگزامپل وي او هغه کوم ډایګرام دی اف ای سی فرست ایئر کورس کې چې کوم ډایګرام دی پکې ډایګرام نمبر سی نو هغه باندې موږ ایکسپلین کوو او هغه ډایګرام باندې به موږ فرست کنډیشن اپلای کوو او سیکنډ کنډیشن به اپلای کوو او دا به ګورو چې یاره فرست کنډیشن سټیسفای کیږي که نه او سیکنډ کنډیشن سټیسفای کیږي که نه او اوس چې کوم بیا به ګورو چې یاره کوم اکویلیبرم کې دا که نه ده نو ډایګرام داسې دی چې دا یو تخته ده د لرګیو یو تخته ده صحیح ده او دلته یو فورس دلته په اپلای شوی دی په دې ډایرکشن کې چې هغه دا دی فورس دلته په اپلای شوی دی چې هغه دی 2F صحیح ده نو دا سنټر دی نو د سنټر نه چې کوم ځای باندې فورس اپلای شوی دی هغه دا به زه بیا درته ایکسپلین کوم صرف دا اوس د بل چې کوم فورس دی نو بل یو دا فورس په اپلای شوی دی صحیح ده چې هغه 2F دی صحیح ده او یو دلته فورس په اپلای شوی دی چې هغه F دی صحیح ده او تر سنټر نه چې کوم ځای باندې فورس اپلای شوی نو هغه ډیسټنس ته مونږ R وایو صحیح ده نو دا پوینټ اف اپلیکیشن اف فورس دا سنټر دی دغه باډي ول صحیح ده نو دلته چې کوم فورس په اپلای شوی دی د سنټر په مانس کې چې کوم ځای دی صحیح ده دوه په مانس کې ډیسټنس R ده نو د دې ځای نه دې ځای پر ډیسټنس R دی صحیح ده او دا چې کوم دا فورس په اپلای شوی دی هغه په 1/2R باندې اپلای شوی دی صحیح ده لکه دا څنګه ده اوس ګورئ دا ډیسټنس پوره نه ده فار ایگزامپل دا ډیسټنس دا R دی صحیح ده R دی نو دغه ډیسټنس نیمه حصہ هاف صحیح ده نو هغه 1/2R دی صحیح ده نو دا ټول ډیسټنس R دی صحیح ده نو دې ځای نه دې ځای پر ډیسټنس R دی او تر دې ځای نه دې ځای پر ډیسټنس 1/2R دی صحیح ده لکه دا اوس ټوټل مونږ R شمار کو صحیح ده دا ټول ډیسټنس R دی صحیح ده نو دغه هاف به څومره شي نیم نو هغه مطلب دا نیم به څومره شي دې ځای نه دې ځای پر ډیسټنس نو دا به شي 1/2R صحیح ده نو دا فورس په پورا R دې ځای نه دې ځای پر ډیسټنس R دی صحیح ده خو دا فورس خو په پورا په R باندې لګېدلی دی صحیح ده پورا ډیسټنس کوم R دی که نه او دا چې کوم فورس 2F لګېدلی دی هغه په 1/2R باندې لګېدلی دی لکه په دا نیم چې کوم سنټر دی د دغه R صحیح ده دغه R په چې کوم دې ځای پر ډیسټنس دی نو دا ډیسټنس دې ځای نه دې ځای پر ډیسټنس او دغه هاف برابر ده لکه دا سنټر نه چې کوم ځای باندې دا 2F لګېدلی دی نو دا ډیسټنس د R هاف برابر نیمه برابر ده 1/2R برابر ده صحیح ده نو دا 1/2R شو د نه د ځای پر ډیسټنس او د نه د ځای پر ډیسټنس R شو صحیح ده اوس به مونږ ګورو چې بدم نه اوس مونږ سیکنډ کنډیشن اف اکویلیبرم څنګه اپلای کوو صحیح ده نو دا ډایګرام به زه اوس دوباره درته ډرا کړم نو هغه ډرا کولو دپاره به زه لږ غټ جوړ کړم نو دا زمونږ سره تخته ده صحیح ده د لرګیو یو تخته ده دا یې سنټر دی صحیح ده او دلته یو فورس په لګېدلی دی چې هغه ته مونږ نام ورک هغه F دی صحیح ده میګنیچیوډ یې F دی او بل فورس په لګېدلی نو تر کوم ځای دا فورس چې کوم ځای باندې لګېدلی دی نو د سنټر نه دې ځای پر ډیسټنس R دی صحیح ده نو دا بل فورس چې لګېدلی دی نو دغه R هاف دی صحیح ده نیم دی صحیح ده 1/2R باندې لګېدلی دی نو دا 1/2R به نیم شي نو دا بل چې کوم ډیسټنس دی دا 1/2R دی مطلب دا 2F چې کوم لګېدلی دی صحیح ده نو دا په 1/2R پوینټ باندې لګېدلی دی مطلب دغه هاف د نیم چې کوم فاصله ده په باندې لګېدلی دی صحیح ده مطلب دا ډیسټنس چې کوم دی د دې دوه ګنا دی یا دا ډیسټنس چې کوم دی د نیم دی هاف برابر دی صحیح ده خو دا چې کوم فورس دی دغه میګنیچیوډ 2F دی او دا 1F دی
لکه دا د فورس میګنیچیوډ زیات دی صحیح ده ډایرکشن یې سیم دی صحیح ده خو فرق په څه کې دی فرق په دوه شیانو کې دی یو میګنیچیوډ د ول زیات دی 2f دی او دا صرف f دی صحیح ده او د دغه چې کوم فورس دی صحیح ده خو دا دغه فورس چې کوم ډیسټنس ته صحیح ده دا په دینا زیاته ده لکه دا ډیسټنس 2 ګنا ده د دغه ډیسټنس صحیح ده یا دا ډیسټنس د دغه نیمه ده هاف ده صحیح ده دا پورا ار دی دا 1/2 ار دی نو دا خو د دوی منځ کې ډیفرنس خو ډایرکشن یې سیم دی نو دا فورس ډایرکشن دا دی او د فورس هم ډایرکشن یو دی لکه دواړه پورته طرف ته دي دې طرف ته دي دواړه په یو طرف باندې دي لاندې یو فورس هم نه دی لګېدلی دا ډایګرام نمبر سی ده څه دی فیګر نمبر سی نو اوس اول به مونږ وګورو فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم به مونږ وګورو نو فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم څه ته وایي فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم اوس مونږ په ګورو صحیح ده په دا ډایګرام باندې مونږ فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم ګورو نو فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم څنګه ده فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم چې کوم دی فرست کنډیشن دا وایي چې سمیشن اف فورسز نه دی I is equal to 1 up to I is equal to n f I دا د 0 برابر دی یا f net چې کوم دی صحیح ده f net دا د 0 برابر دی صحیح ده لکه ټوټل فورسز چې په یو باډي باندې لګېدلې وي هغه چې هغه ټول فورسز چې سره جمع کوي یو بل ته 8 کې نو یو رزلټ مونږ ته 0 پکار دی نو الته فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم سټیسفای کیږي نو دا تاسو دا وګورئ صحیح ده دا باډي باندې دوا فورسز لګل دي یو 2f ته او یو f ته صحیح ده او چې کوم دی دواړه ډایرکشن یو دی صحیح ده اپورډ دی نو دواړه به پازیټیو وي صحیح ده دا چې کله مونږ ولا اټ کوو نو د دواړو سره به پلس ساين لګي صحیح ده نو اوس سمیشن اف فورسز کو وګورئ نو اولی یو فورس دی پلس f صحیح ده f net څه برابر شو دلته اوس په دې ډایګرام کې f net د څه برابر شو صحیح شولا نو f net به برابر شي f صحیح ده یو دا فورس f پلس 2f صحیح ده دواړه پلس ولې ځکه چې دواړه په یو ډایرکشن کې دي صحیح ده نو f یو فورس دوم فورس شي ده 2f صحیح ده f پلس 2f نو دا f net راغی نو f net بشي f plus 2f نه شي راځي 3f صحیح ده نو دا 3f راغی صحیح ده او تاسو وکتل چې f net ته 3f برابر دی صحیح ده او فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم څه وایي چې f net دا 0 برابر وي یا سمیشن اف فورسز نه دی دا د 0 برابر وي او دا د 0 برابر نه دی صحیح ده نو فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم از ناٹ سټیسفاید نو فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم is not satisfied because f net is equal to 3f which is not equal to 0 صحیح ده نو f net د 0 برابر نه دی نو دی وجه نه فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم چې کوم فیګر نمبر سی دی دا فیګر نمبر 3 دی په بوک کې نو دی باندې فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم سټیسفای نه دی نو ځکه چې f net د 3f برابر دی صحیح ده اوس به مونږ سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم ګورو نو سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم څه ته وایي صحیح ده سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم صحیح ده سوري دا بشي اوس به مونږ سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم ګورو سوري دا پیجز لږ مسله را د جوړوي نو سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم به مونږ اوس په دا ډایګرام باندې ګورو صحیح ده اول سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم صحیح ده نو سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم دا وایي چې سمیشن اف ټارکس صحیح ده ټاو آی صحیح ده ټارکس په دې سمبل باندې ریپرزینټ کیږي نو سمیشن آی از اکول ټو 1 اپ ټو آی از اکول ټو n سمیشن اف ټارکس نه دی ټاو آی دا 0 برابر وي صحیح ده سیکنډ کنډیشن دا وایي یا دا ټاو نیټ صحیح ده
دا د 0 برابر وي. صحیح ده. مطلب سمیشن اف ټارکس نه دی چې یو باډي باندې څومره ټارکس لګېدلی وي نو یغه چې کوم اورال چې کوم دی مطلب سمیشن صحیح ده څومره ټارک په لګېدلی وي 1 2 3 4 5 ټارکس په لګېدلی وي نو هغه چې ټول سره جمع کې نو یغه رزلټ ټاو نیټ راځي. صحیح ده. نو هغه په کار دی چې ټول رزلټ 0 برابر وي. صحیح ده. یس چې کوم دغه ایکویشن او دا ایکویشن دا یو شی دی. صحیح ده. دا مطلب یو خبره کوي نو ټاو نیټ چې 0 برابر وي مطلب چې ټول ټارکس په لګېدلی په یو باډي باندې چې هغه ټول د 0 برابر سره جمع کې نو هغه د 0 برابر وي نو دا سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم سټیسفای کیږي. اوس به موږ په دا باډي کې ګورو په دا فیګر کې چې سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم سټیسفای کیږي کنه. صحیح ده. نو تاسو دلته وګورئ یو ټارک دا دی. صحیح ده. یو ټارک دا دی دا 2f وال. صحیح ده. نو یو دا 2f وال دی. صحیح ده. دا ټارک دی. صحیح ده. او دلته 2f دی او دا 1/2r دی. صحیح ده. او یو دا ټارک دی. صحیح ده. f او r وال. صحیح ده. نو یو دوه ټارک شو. صحیح ده. یو شو ټاو 1. صحیح شوله. نو ټاو 1 چې شو ټارک فارمولا ده r f sin theta. صحیح ده. دا د ټارک فارمولا ده. صحیح ده. r f sin theta. صحیح ده. نو ټاو 1 شو r f sin د ټارک فارمولا ده r f sin theta. صحیح ده. د ټارک فارمولا شوله r f sin theta. صحیح ده. نو دلته اوس به مونږ ګورو ټاو 1 اول چې کوم ټارک دی نو اول ټارک دا دی د 2f وال دی. صحیح ده. او ډیسټنس څومره ده r څومره دی 1/2r دی. صحیح ده. نو ټاو 1 به شي د r په ځای باندې به 1/2r کې کنه ځکه چې دا ډیسټنس چې کوم دی د سنټر نه د کم ځای باندې فورس لګیدلی دی هغه 1/2r دی او f په ځای باندې به 2f کې ځکه چې فورس 2f په لګیدلی دی نو دا به شي 1/2r. صحیح ده. او فورس څومره دی 2f دی. صحیح ده. sin theta. صحیح ده. sin theta هغه راغله. نو ټاو 1 شو 1/2f 1/2r into 2f sin theta. صحیح ده. دا 2 او دا 2 بس را کینسل شي نو دا به شي r f sin theta. صحیح ده. ټاو 1 او دا پلس r f sin theta دا ولې ده ځکه چې دا کوم ټارک دی. صحیح ده. سوري دا ماینس دی. صحیح ده. ټاو 1 ماینس دی. صحیح ده. ټاو 1 چې کوم دی ماینس دی. ولې ماینس دی ځکه چې دا چې کوم فورس دی 2f. صحیح ده. 2f دا تختنه ده په دې ډایرکشن کې روټیټ کوي. صحیح ده. انټي کلاک وایز دی نو دې وجه نه به مونږ ټاو 1 ماینس r f sin theta نو ټاو 1 به شي ټاو 1 ماینس r f sin theta. صحیح ده. نو دا خو د ټاو 1 ویلیو راغله. اوس ولې چې ټاو 1 ماینس r f sin theta ځکه شو چې دا ټارک نه دی دا انټي کلاک وایز راځي ځکه چې فورس پورته طرف ته دی لکه په دې ډایرکشن کې دی. صحیح ده. دا څو ګورې فورس دی کوي او دا خو ټاو 1 ویلیو راغله. ټاو 1 څنګه و چې 1/2r into 2f sin theta نه مونږ نه 2 سره کینسل شو نو r f sin theta مونږ سره پاتې شو ماینس ځکه چې دا انټي کلاک وایز دی. صحیح ده. اوس ټاو 2 ګورو. صحیح ده. دا ټاو 2 دی. صحیح ده. نو ټاو 2 کې وګورئ مونږ سره r هغه r دی. صحیح ده. 1/2r نه صرف r دی او f صرف f دی 2f نه دی نو ټاو 2 به راشي او ټاو 2 چې کوم دی په دې ډایرکشن کې دا باډي روټیټ کوي. صحیح ده. په دې ډایرکشن کې باډي روټیټ کوي نو دې وجه نه دا کلاک وایز دی نو پلس ساين به ورسره لګي. ټاو 2 سره به پلس ساين لګي. صحیح ده. نو ټاو 2 چې کوم دی یک بار راشي مونږ سره ټاو 2 به راشي پلس r f sin theta. صحیح ده. دا د ټارک فارمولا ده. مونږ سره f ته صرف f ته او r دی په دې کیس کې مونږ سره f 2f او r 1/2r و نو هغه 2 سره کینسل شي نو یغه سره او چونکه انټي کلاک وایز نو مونږ سره ټاو 1 ماینس r f sin theta راغی او ټاو 2 چې کوم دی مونږ سره r دی او f صرف هغه f دی 2f نه دی نو دی وجنه مونږ سره r f sin theta صرف راغی پلس ځکه راغی چې دا چې کوم دی دا بډای اوس په دې ډایرکشن کې روټیټ کوي. صحیح ده. نو دا بشي r f ټاو 2 بشي پلس r f sin theta. صحیح ده. نو مونږ سره اوس راغی
tau 1 موږ سره شی راغلی و ماینس آر اف ساین تیټا صحیح ده او tau 2 موږ سره راغلی و پلس آر اف ساین تیټا صحیح ده صحیح ده نو summation of torque څه ته وایي I is equal to 1 up to I is equal to n صحیح ده او tau I دا د 0 برابر پکار دی صحیح ده دا سیکنډ کنډیشن اف ایکولیبرم دا وایي صحیح ده نو دا سیکنډ کنډیشن اف ایکولیبرم وایي نو موږ دواړه ټارک سره اوس سمیشن به راولو نو tau 1 پلس tau 2 به اوس موږ سره ایډ کو نو tau 1 پلس tau 2 چې راشي نو دا به شي tau 1 چې شي دی ماینس آر اف ساین تیټا دی صحیح ده ماینس آر اف ساین تیټا او tau 2 چې دی پلس آر اف ساین تیټا صحیح ده نو دا ماینس آر اف ساین تیټا ده او دا پلس آر اف ساین تیټا نو دا به سره کینسل شي دا به 0 راشي صحیح ده دا دواړه سره ایکول دي صرف ماینس ساین برابر فرق دی دا پلس دی دا ماینس دی ناغه سره ایډ چې نو 0 به راشي نو tau 1 پلس tau 2 نه مونږ ته 0 راغی نو دې دا مطلب دی چې tau net نه دی دا د 0 برابر دی یا سمیشن اف ټارکس نه دی I is equal to 1 up to I is equal to n tau I is equal to 0 صحیح ده دا دواړه یو ایکویشن دی نو زموږ سره سمیشن اف ټارکس 0 برابر راغی نو سیکنډ کنډیشن اف ایکولیبرم is satisfied صحیح ده نو سیکنډ کنډیشن اف ایکولیبرم equilibrium is satisfied صحیح ده دا به بیا درته سمرایز کوم چې موږ څه کړي وو موږ داسې کړي وو چې دا باندې سیکنډ کنډیشن اف ایکولیبرم اپلای کو صحیح ده په دې باندې صحیح ده سیکنډ کنډیشن اف ایکولیبرم اپلای کو موږ سره دوا فورسز په لګیدلی نو دا مطلب دی چې دوا ټارکس دي پکې یو دا ټارک وو صحیح ده چې دا انټي کلاک وایز وو لکه دا فار ایگزامپل پین دی صحیح ده نو دا نه چې دلته د سایډ باندې فورس پورته طرف ته لګي نو دا پین به داسې ځي صحیح ده نو دا انټي کلاک وایز روټیټ کیږي او په دې سایډ باندې چې کله فورس په اپلای کې نو دا پین به کلاک وایز روټیټ کیږي نو دې دوی ډایرکشن بدل دی صحیح ده نو یو به ماینس شي صحیح ده دا ټارک چې کوم دی دا انټي کلاک وایز دی نو دا به ماینس tau 1 شي صحیح ده او دا چونکه کلاک وایز دی نو دا پلس به tau 1 شي صحیح ده او ټارک فرمولا مونږ ته ده آر اف ساین تیټا ده کنه نو دلته آر څه دی 1 او 2 آر دی او اف څه دی 2 اف دی نو د آر په ځای باندې چې 1 او 2 آر کې صحیح ده او اف چې 2 اف کې صحیح ده ساین تیټا په غسر راغله نو دا 2 به سره کینسل شي نو مونږ سره به راشي دا ماینس tau 1 مونږ سره ماینس دی صحیح ده نو tau 1 چې کوم دی مونږ سره ماینس دی ولې چې انټي کلاک وایز دی نو دا به شي ماینس آر اف ساین تیټا صحیح ده نو tau 1 داسې راغی او tau 2 داسې راغی چې آر او اف صحیح ده هغه کنډیشن کې دی لکه 2 آر او 2 اف نه دی یا 1 او 2 آر نه دی نو هغه به شي سمپل پلس آر اف ساین تیټا صحیح ده نو دا سمری ده نو دا پلس دی دا ماینس دی صحیح ده نور سره ایکول دی صرف په پلس ماینس کې نو دا دواړه به سره 0 دغه دواړو tau 1 پلس tau 2 به 0 راشي نو دی وجه نه سیکنډ کنډیشن اف ایکولیبرم سټیسفای شو صحیح ده او دا باندې چې کومه ده اوس په دې دا باندې چې کومه ده صحیح ده په دا کې فرست کنډیشن اف ایکولیبرم چې کوم دی لکه دا به زه درته کوم نو دا باندې چې کومه ده دا به بیا ډرا کوم صحیح ده دا داسې وه صحیح ده دا سنټر و دی باندې صحیح ده او دلته یو اف لګېدلی و صحیح ده اف صحیح ده او دې ځای پر ډیسټنس آر دی او د یو په 1 او 2 آر باندې بل فورس په لګېدلی و چې هغه 2 اف دی صحیح ده نو په دا باندې فرست کنډیشن سیکنډ کنډیشن خو سیکنډ کنډیشن چې کوم و هغه سټیسفاید شو صحیح ده سمیشن اف ټارک چې کوم هغه 0 برابر و tau net چې کوم هغه 0 برابر و خو فرست کنډیشن چې کوم دی فرست کنډیشن واز not satisfied صحیح ده ولې چې سمیشن اف فورسز چې کوم
first condition was not satisfied because summation of I is equal to 0 1 up to I is equal to n summation of forces چې کومو 0 برابر نه و. صحیح ده. دا ساين دی is not equal to د پر استعمالي یا f net is not equal to 0. نو دی وجه نه second condition first condition نه satisfied شو او second condition satisfied شو. صحیح ده. نو دا باندې به وسکی دا باندې باندې اوس یو فورس د فرست کنډیشن په واجه سټیسفای کېدلو په واجه باندې به دا څنګه کوي چې فرست کنډیشن چې سټیسفاید نشي. صحیح ده. فرست کنډیشن صحیح ده. نو چې دا سټیسفای نشي نو د وجه نه دا باندې باندې دوه فورسز لګېدلې دي. صحیح ده. چې نو هغه سمیشن چې کوم دی 3f دی. صحیح ده. په فرست کنډیشن کې چې کوم موږ سره f نیټ راغلی و هغه د 3f برابر و. صحیح ده. نو دا باندې باندې با په یو ډایرکشن کې 3f لاګي مطلب یو ټوټل نیټ فورس به لاګي چې هغه 3f برابر دی. نو دی وجه نه دا باندې با مخته تک کوي. صحیح ده. لکه اوس یو فورس دلته په لګیدل چې هغه 2f ته بل فورس دلته په لګیدل نو دا باندې به داسې تک کوي. صحیح ده. ځکه چې فرست کنډیشن اف ایکولیبرم سټیسفاید نشو سیکنډ سټیسفای شو فرست نشو سټیسفای. نو فرست کنډیشن کې څه و چې موږ سره f نیټ چې کوم هغه 3f برابر و نو دا باندې به مخته یو لینیر موشن کوي. صحیح ده. داسې به روانه وي. صحیح ده. نو دا چې کوم کې پی کې کورس کې چې کوم مونږ ته درې ډایګرامو فیګرز او ا بي سي نو هغه ما ټول ایکسپلین کړل او ان شاء الله اوس به مخته دوه درې پرابلمز کوم او تاسو زما چینل د نورو چې کوم د چپټر 2 چې کوم ویکټرز ان ایکولیبرم د نورو لیکچر د لپاره پورا چپټر پکې پروت دی نو هغه تاسو کتلی شئ.